یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. رسول الله مبارک فرمائی، دا حدیث با ابو داود کې دی او د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمائی چې رسول الله مبارک او فرمایل من لزم الاستغفار، چې همیشه استغفار وای، مستقل استغفار وای، مستقر، نو جعل الله له من كل ضيق مخرجا، دا هر تکلیف نه به خدای وسایل، تنگش به ولا خدای ختم کی، د هر تکلیف نه به خدای وساتي. او تنگش چې څومره د انسان باندې و تنګ مړه مې تنګ دی، کور کې تنګ، بچو سره تنګ، ښځې سره تنګ، ما مور او پلار سره تنګ، مور پلار بچو سره تکلیف دی تنګ، دینه به خدای وساتي. یجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، هر غم نه به خدای وباسي، غم به ورته خدای لري کې فراخي به الله راولي، کشادګي به رب العالمین راولي. ويرزقه من حيث لا يحتسب، او د داسې ځای نه به خدای روزي ورکړي چې د په ذهن او په خیال کې به هم نه راځي. دا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه رسول الله مبارک نے نقل کیا، ابو داود کی حدیث ہے. نو چې څوک همیشه استغفار وي سونه پیدا شوي، تکلیف، تنگش، سختی دا به لرې شي، او چې څومره غمونه دي، ټینشنونه، پریشانۍ دي، دا به ختم شي. او یرزقه من حیث لا یحتسب، روزي به هغه ځای نه رب العالمین ورکړي چې د په وهم او خیال کې به نه تېري. حسن بصري رحمت الله علیه لوی محدث دی او نیک سړی دی. یو سړی ولا راغی، وی صاحب بچی مې نشته، وی استغفار وایه. پر دې حدیث ته معلوموي او آیت نه معلوموي، استغفار وایه، استغفر الله الذي لا اله الا هو. ځکه دا یو ټینشن پریشانی ده، او رسول الله مبارک فرمایي چې استغفار به پریشانی ختمېږي. بل سړی راغی، وی غریب یم، قرضدار یم، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی صاحب زمونږ علاقه کې باران بند، باران نه کېږي، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی صاحب څوک مې عزت نه کوي، هر سړی را پسې خبرې کوي، بې عزتي مې کوي، وی استغفار وایه. خو چې یو څوک راتلل استغفار، نو یو شاګرد ورته وی صاحب بل دم در دی او که دا یو دې زده کړی دی، بل دم دې زده دی که دا یو دې زده دی، بس خو چې څوک راځي استغفار وایه. او د څه وایي، وی قرآن شریف کې الله اوه وعدو ته اشاره کړې، اوه خبرې الله وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه استغفار وایا، معافي غواړه، بخنه غواړه، الله وی زه غفار بخون کې ګناه درته معاف کوم. نو یوه شوه، فقلت استغفروا ربکم. الله دا یو پیغمبر حکایت کوي، هغه ته وایي انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، په شیبو شیبو باران به در باندې لووري، باران نه کېږي وایه په شیبو شیبو باران. ویمددکم باموال، فقیر مال به خدای زیاد کی، و بنین زامن زوینه زامن به خدای در کی، و یجعل لکم جنات باغونه به خدای در کی، باغم نه، و یجعل لکم انهارا، دومره ځمکه در کی چې نهرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا، وی دا خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ څه مطلب چې د استغفار وایا عزت به هم دله درکمه، بې عزتې ورځې نه به دې مساتم. نو چې اوه وعدې الله کړي دي، نو زه ولې خلکو ته دا دم ونه ښیم؟ استغفار به وایو ښه ټول ملګري نن نه پس دا به وظیفه کې انشاءالله العزیز. کرکوټ مختصر وایه، و استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. استغفر الله ربي، اے زما ربا زه بخنه غواړم د الله نه چې زما رب دی د هرې ګناه نه، و اتوب الیه، زه ورته راجم توبه مباسم. او که غټ استغفار وی نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه، دا وایه استغفر الله، د الله نه بخنه غواړم، الذي الله لا اله الا هو، چې شریک نه لري، نه په ذات کې، نه په صفاتو کې، نه په خاصو کارونو کې نه لري. الحي جمع دی، زه به مړه شم الله مرګ نه راځي. القیوم ټول نظام یې لاس کې اخیستی دی، د ټول عالم اسمان نه پورته لاندې مینځ کې دا ټولې په دې لاس کې الله قایم کړی دی، دا الله پاک د خپل قبضه قدرت کې دی. و اتوب الیه، الله ته توبه مباسمه. د دې نه یو بل سید الاستغفار بل هم شته، خو هغه لږ اوږد دی، او کوی چې دا خو زما بیا یاد نه شو، نو ما تېره جمعه درته ویلي یادېږي ښه، او که تا لږه خواري وکړه د جومات امام صاحب ته ووایه، ما ته یو ټکي ووایه. نن به راته وایي استغفر الله استغفر الله، په تسبو یو سل که راته ووایه، بیا به راته دویم ټکي وایي، درېیم به راته وایي، یو هفته کې 15 ورځې کې به راته مکمل یاد شي.
که بیا وای چې ماته نه یادېږي صرف استغفر الله وای استغفر الله دا هډور ته به یادېږي که نه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وای خو بهر کې زمارونو یادېږي یادې کې نو استغفار وایه زمونږ د قادری مبارکې طریقې والا بزرگان وی 313 پیرې وایه 314 کرتا او 313 ولې یادې هغه وی د عادت لږ مبارک دی ولې په بدر کې چې کم د رسول الله مبارک مجاهدینو هغه 314 په پیغمبرانو کې رسولان یو خاصه طبقه والا مرتبه والا خلق دی هغه 313 دي 314 او کم چې د طالوت لخر د جالوت د حمله د پاره ته او په دریاب پورې وته نو 314 مرګري هغه سره ګوره وی دا عدد لږ مزیدار دی مبارک دی نو 313 وایه نو بهتره خدا ده چې دا 314 وي او کدا سینی نو رسول الله مبارک وی سل کرته وي سل وایه دا یو نه زیات ویما نو دا یو نه زیاتې وایه نو ان شاء الله نن نفس بک خیر مونږ ټول استغفار بوایو ها استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه بس دا بخامخا دا چې څومره ستاسو نظرونه کیږي نو دا بوایه په دې الله خوشاليږي دویمه یو خبره درته وکم مونږ وایو زمونږ د یو خبره عام مسلمانان په خوله کې ده چې ګناه دې وکړه په توبه معاف کیږي بس گناہ اوکړه په توبه معاف کیږي دا ټیک ده خبره خو یو سیز دی چې هغه په توبه نه معاف کیږي دوه قسمه ګناهونه دي چې هغه په توبه نه معاف کیږي هغه دوه کم دي یو د الله حق لکه یو سړی مونځ نه دی کړی د مونځونه نه دی کړی دا په توبه نه معاف کیږي دی بر دې قضا کوي روجې نه دی نیولې د رمضان فرض دی بر دې قضا کوي په دې په توبه نه خلاصيږي حج په فرض دی او حج نه دی کړی دی په زرو توبه نه خلاصيږي دی په خپل حج دی او که په خپل نشي تیزان په دې بل سړی دی ولې قضاء الفوائد دین نه خلاصيږي دا خو ډیر اسانه شو یو سړی په ټول عمر نماز کړی دی نه روزنی ولې دا نه حج کړی دی خمالدار دی او اخر کوي الله زما توبه بس دا توتی شو جنت تلل نه 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 دیتا دا خدای قرض وی دا به ورکوي دا به لازمان ورکوي نو د منځونو متعلق د مارونو دا چل کوي چې تاسو انسان د کتا نه سم منځونه قضای او تلی دنه نو هر منځ سره یو یو راګرځوي نو چې کال تیر شي نو دا کال منځونه به راګرځولي یا دو راګرځوي او قضا منځ صرف 2-3 وختونو کې نه کیږي بار غیر وخت کې کیږي یو د انور خطو وخت کې نه کیږي چې کوم محمر راخیږي یو د نور پریوتو وخت کې نه کیږي چې کوم محمر پریوزي یو زوال چې د نور په سر ودرېږي دی وخت کې نه کیږي باقي هر ټیم قضا منځ کول شي نو هر منځ سره یو ته مخ کې کوي یو ته رستو کوي سلو رکعات نمازګر کې نو مخ کې سلو رکعات یا اته رکعات مخ کې وکړي را بهتره ده سلو او چې راګرځي تا نه خویر دي چې دا کم مازیګر په الله لومبه مازیګر قضا کو نو چې کم دی او بل ور پسې لومبه شو کنه لکه پلین کې خلک ولاړ دي هغه لومبه دي هغه د ته خوا کا بل لومبه شو ا د ته خوا کا بل لومبه شو ا د ته خوا کا بل لومبه شو نو چې یو کې ابل ور پسې لومبه کېږي لومبه مازیګر لومبه ماسپخین قضا کو نو یو دا کوي حج در باندې فرض دی نو بخپل لاړ شه نه بل څوک ځان په دی ولېګا حج بدل کنه شي کولې غوړي قادر نه او که یو سړی قادری د بل نه کېږي او روزه ده نو خیر دی په جې اولي کې نشي کولې جمع کې قضا وکا څه خبره نشته او یو پردی حق دام په توبه نه معاف کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی وی دا الله رسوله کله د خدای په لار کې jihad وکم مخ په مخ او زه شهید شم ما با خدای جنت ته ودی ویاو دا سړی لاړو وی دا سړی واپس کې وی را واپس کې ورتا وی تاسو وی ما وی کزه د خدای په لار کې jihad وکم او مخ په مخ جنگيږم او زمړ شم نو ما به خدای وبخي وی چې ته د خدای په لار کې jihad وکې کنه او مخ په مخ جنگيږي تخت نه تختیدل ګناه ده او شهید شي الله به جنت درکې اور یا نه یومن شهید شي بالفرض بیا د خدای جمع دی بالفرض او بیا د خدای لار کې jihad شروع کې او د دشمن او د کافر په مقابله کې جنگيږي او بیا شهید شي د ظالم کافر د لاسه مخ په مخ او بیا د خدای بالفرض جمع دی کې او بیا جنگيږي مخ په مخ او بیا شهید شي سوزل شو
درې کرته نو وی الا بجنت ته ځې چې کده دې ګوتې د بند عمر پر دې حق در باندې نشي تللی تر څو دې غدې نه او الان قال جبريل اوس وی جبريل لاغه ما ته دا خبره نو پر دې مال دا نه معاف کیږي پته دا ډېر اسانه خبره ده پر دې جیب وا مالوا لړشه حج لا او توتی برازه ګناه به معاف کیږي لکه مون دې قضا ک توبه واسه خیر دې خدای به ګناه در قضا کول الله به معاف کړي چا ته په بد نظر کتلې دي توبه واسه خدای به معاف کړي چا ته په بد نظر لاس ور وچولې دي یره توبه واسه رب العالمین به معاف کړي چا سره دې بغض کړي دي توبه واسه حسد دې کړي دي توبه واسه رب العالمین به معاف کړي لیکن کدا پردی حق در باندې پغاړی دا غي دو صورت دی یو دا چې ورشه معافی ته غواړي ما معاف کړه یو صورت دیم صورت یې څه دی ورکا والا او کدا دواړه دی نکړل بیا بس کېږي بیا قیامت پر ورځ به خدای پاک تا ته وی ورکا الله ما سره سدي به ټیک شو مونږ چل راځي نو الله با تا نه نیکه اخلي دا غي حق په برابر والی پاغه الله پوږي څومره نیکه کېږي او هغه ورکړي او که چرته ستانه کې اخلاص شوي یا در سره نه وي نو بیا به داغه نه ګناه علی پتا برابر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو وی مفلس پیجنه غریب فقیر وی تاسو کو فقیر غریب هغه ته چې مال وسره ني وی دا نه مفلس مفلس هغه دی چې د قیامت پر ورځ سره ډېر زیات نه کوي منذنا صدقه روجي ذکرنا بلا شی خو پردي حقونه دي نو سنه کہتے یو حق کې لاړی چې سبل کې تشتو قپا دي جو دوزخ ته روان شي دا به ګور ډېر خیال ساته پردي حقوق من مخالک بدن ورګړ بس خو چې او یا د ضرورتو د پاره ګناه د خواهشاتو د پاره زما دوست سره موټر دی ما سره نشتا دله بدل پردي ډاکاوا مو چې موټر پیدا زما غمرګره خواهشاتو کې لګیا دي اخی قیمتي جامع عمر او ابتاباد او لاور او چکرې او زه خو نشم کوله د ډاکا وکم سړی به مړ کم پیسې به دیواله ډاکا به کم پیسې به دیواله ما دا ټول جرم دي دا غوري په توبو نه معاف کیږي ها د خدای رحم جدا دی که خدای رحم کوي بیا هغه کې خو ساړوشته دی نه لکه زموږ قانون کې یو سړی پانسی شي سیشن پانسی کې دی اپیلو کې هائی کورٹ اپیل خارج کی پانسی شو دی لار سپریم کورٹ تا اپیلو کو هغه اپیل خارج کو پانسی شو دا غي د قانون خدا لري چې د پانسی کېږي خدا غي د پاسه یو بل شی مشته چې هغه ته رحم درخواست وای صدر پاکستان پریزیډنټ هغه ته رحم درخواست وکي چې معاف کا بادشاہ خو هغه کې معاف کوي اسه به سم بخلیش نو یو خدای رحم اخو جدا مسله ده که خدای رحم کوي خو جدا مسله ده خدا قانون زه خبره ده چا کومه د قانون کومه لکه یو سړیو یو کم سل کسانې وجلی چا وته زوی او توبه او باسم معافي هل من توبه زما توبه به قبول شي یره وی طلاق چا پلان کې دی کې مولوی صاحب دغه ته وای مونږ پس پويګو مولوی صاحب لاله دا د بنی اسرائیل وکس هغه ته وی نه یو کم سل مې صاحب وجلی دي ما به خدای او بخي ما په می کې یو کم سل او لری کا خدای دې تباہ او برباد تا به څنګه او بخي یو کم سل دې بخلی دي وجلی دي او تا به خدای او بخي وی نه می بخي وینا به تر اوچته ګټه سي ورکه مولا صاحب زوی چې سل خو پوره شي کړه لاړ بیا ګرځي دا ما به خدای او بخي چا وته ویل ک پلانتی کې لګي او مولوی صاحب دې ډېر خسړې دي هغه لکه څوک کم ور دي وي توبه لوي کور دي هغه لکه چې څوک کم ور دي توبه لوي کور دي د خدای بنده ورشه دغه مولا صاحب لورتله هغه سره کو چاړه تیر ور چاته وي دوزخ هغه لاړ شه وی خاوي او روان شو چې روان شو اکلی ته مرګ پر راغی دا رسول الله مبارک فرمایي د بخاری حدیث ته چې مرګ پر راغی او دو فرشتي رااله د ګناه فرشتي رااله سړی خو صلی وجلی ظالم بچی لګ نه دي ثابت منګو باسو د ګناه چې په د ګناګار نه چې کومه د غضب فرشتي صوباسي الله دې مسد خدای دې مسد الته د رحم فرشتي رااله وسکوي و موږ دې صوباسو و موږ وباسو نه سلک سړی وجلی دي موږ به ځکه صوباسو اغي وی نه توبه روان دي
توبه استر الندم توبه چلن استومانه جو توبه دا اوس په جګړه شي دواړه فرشته الله وتوي صبر وکې لازمکه کچ کې کدی ګناه والا لازمکه ته نږدې غضب والا رته صوبه او کدا توبه والا لازمکه ته کم خاروان دي نږدې نو بیا رحم والا ته صوبه نو هغه دی ګناه ته نږدې رحم والا نه لرو نو الله سره چلو کو ګوره د خدای رحم ته د یوې ځمکې ته وي تبا عدل لري شه د ګناه والا ته وي انیکو والا ته وي نږدې شه تقرا نږدې شه ورته نو هغه وتره نږدې کړه د بلې تل وی دا کچیو کې چې کچیو کا هغه توبه والا ځمکې ته یو لیش نږدې وخاطه وی دا ساده تاسو نو دا خدای رحم دی اوس دا قانون نه دی ګوره په دوکه نشو دا څه شی دی دا خدای رحم دی رحم کو چې بادشاہ رحم درخواست قبول کی چې باندې معاف کو نو که سپریم کورټ 500 حکم هم کړي نو هغه اختیار شته نو رب العالمین له اختیار شته بیا که معاف کوي نو هغه چل ورزي الله کولی شي خدا ما چې کوم خبره ده تو دا کوم خبره دي دا د قانون سره تعلق لري نو دا قانون او قاعده دا چې پر دې حق پاک توبه نه بخلی کېږي موږ به توبه وباسو عام ګناهونه ما د توبه به معاف شي او پر دې حقونه به ورکه به په دې ته نه خلاصېږي او یا به د زړه د اخلاص ته معافي غواړي چې هغه دې معاف کړي زمارونو خدای پاک دې موږ لا توبه توفیق راکړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یو خبره مې یې رشوا زموږ د دې کلی دا نیا نرونه مال راځي یوم سوال جواب راولېږه بلم راولېږه اوس دا د وی چې ما ته راغون شي ویره مونږه دا ګیره کې دا بل شان ګیره نن سبا خلک پرې دي سو ته وي دا سب مړ نخري شروع کړی فرنچ وته وي که څه شي دی دا فرنچ ګیره د فرعون وګوري دا هغه زمانه نه دا فرانسیسیان اوس هغه سپری دي فرعون ما ولید د فرعون مخکنه دلته په ځنه باندې داسې وګدا غونډه وا او دلته کې څه ټک نو دا فرنچ ګری دي سو یعنی زه حیران پدې ما دا کشر کول ته بچی می دي کشران می دي د ما په خبرو مخه پکېږي دا چې کوم څومره کشران کول دي خشتاله کان دي دیندار یې بچیان یې نو زما خبره ومنه د پیغمبر سنتو پر ټوکې مکه مهرباني وکې مکه پتلون پورې ټوکې وکې ټای پورې ټوکې وکې انګريزو وختو پورې خنداګانې وکې خو خدای خاطر وکې د پیغمبر سنتو پر ټوکې مکه نخري پیغمبر پورې روبم نسی سبا کوي بیا قبر کې بس سنگ تپوس کېږي تا نه قیامت پر ورځ مخ سنگ لګي خدای خاطر وکې بچو د پیغمبر په سنتو پورې نخري مت کوي ګوري الله ډیر خپه کېږي په پیغمبر دنیا کې مهلت درکې داسې بدی راوړي چې په چل به نه پوي نو زما دا خبر اوري خپه کېږي دی نه ځکه نن سبا خو چې موږ داسې خبرو کو چې هغه د چا بس باندې سما پیټ رانه شي بیا کنزل کوي په مليانو بس په چا چې پیټ رانه شي بیا کنزل کوي نو موږ خدا خیر خبرې چاته کوماله پکې زما خو د نیتوب دکان نشته زه خو تاسو د پاره وایم زمون خو تاسو سره خلاص شو زه خو پکې د سیاست خبرم تاسو ته دی وخت نه کوم چې هغه دادی خو د خدای درزا خبره درته کوم نو مهرباني وکړه دغه ګیره دا مکوي یا خپل مدیدار سوچ خشت خپل ګیره پرې ده باغ انسان خخکاری نو ته لبل نخري په داسې شکل کې چا ځان لدلته پټه جوړ کړي چا دا بل شاندان ل پټه جوړ کړي مړ شیطان در پورې خلق خاندای د سګي په دې خنخ کاری یو زنانه او تم چې د خدای خاطر کې غټ غټ ټکونه پریخي نن سبا د جنکو غټ غټ ټکونه پریخي دي دا خو د بيزوګانو شکل یې نه جوړ کړي د سګوي تاسو ځان بيزوګانې جوړې کړې دي او دا زما جنکه خوين نوري مرګري داس پریدو پنګل پر مرګرو دي تندر رو غرداوه د بیبي عائشه نقشه ځان کې جوړه کړ د بیبي فاطمه نقشه جوړه کړ مرګ جون لري د خدای نیک بخته لاندې په پکې وبنه ور دي انوار او 10 کیږي نه برید مهرباني نو جنکو نن سبا وګدګ د نوکان پرې خوي او د خسړو پشان وخت شتایل جوړ کړي او لکانو د خزو پشان تا ولې داسې خلک کوي په دې رسول الله مرک لعنت ویلې په لکانو په جنکو نو چې پیغمبر در باندې لعنت وي د خدای نیک وخت خاطر روز به کم نه ومونه نو مهرباني وکړه لاول خدا سے مکه نو بیا د نایان دوسترونه چې دي هغه وي مونږه فیصله کړی د کس حکومت کاغذ د قسم مسله حکومت کاغذ دی وی حکومت پکې کاغذ را لګل چې دا تاسو به دا نخرو ولاګری نه جوړوي نه مونږ نه جوړو وی چې نه جوړو الکان مونږ سره جګړه کوي او وی بولیانو پسې کانځلم کوي نو د مولا غریب پکې څه دي مولا خو شریعت یو خاص نه ته نشي دا کار مکو خو د شریعت خبره وکي نو دا مهرباني وکړي چې دا جګړه مکوي
او نیانو سره اوس هغه مجبور دی یا د دین نه مجبور دی یا د قانون نه مجبور دی یا د پیغمبر د سنتو نه مجبور دی او د نیک کار کوي نو ته ولې ورسره جګړه کوي نو دا زما اواز خو الحمدلله دنیا کې اورېدل کېږي دا خو دې وخت کې چې څنګه چالو دی اوس دا به دې وخت کې په بار ملکونو کې عربو کې ډېر خلک ناست دي هغې اوري او بار ملکونو کې نو زما ټول رونه یې زما په دې خبرو به نه خفه کېږي زه د شریعت او د اصلاح خبرې تاسو ته کوم نو دغه قصې مه کوئ دغه نمونه ویښته داسې مه کوئ او دویمه خبره دا ده چې که نیانې دله نه جوړئ نو د هغه خپل دوکان دی ته ورسره زر پاره جګړې کوي دا نیان غریبانان دي عجزان دي نو دا خلک یې نه پرېږدي ورسره جګړې کوي جګړې ورسره مه کوئ او دا مولیانو پسې کنځل ولې کوئ ډېر خلک مولیانو پسې کنځل کوي ښه دروز به ونه مونی ګورې مه کوئ داسې الله به ونیسي بیا به چل دله نه درځي دعا وکړئ الله موږ له توبې توفیق راکړي الله د ګناهونو نه حفاظت نصیب کړي زموږ بره کندي کې مې روزو کندي کې دا فصیح الرحمن رواره پرون وفات شوی او 5 بجې جنازه وه او نوجوان هلکو دعا وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي او دعا وکړئ چې الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او مور او پلار ته دې ټولو ته ثناء الرحمن دې ټولو ته غریبانانو ته یو لوی تکلیف رسېدلی دی الله دې صبر ورکړي الله دې په د صبر پټی کړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي څومره مردگان وفات شوي دي الله ټولو بخښي الله ټولو بخښي او وارثانو له صبر ورکړي الله بیمارانو له شفا ورکړي الله ټولو مریضانو له روغ صحتونه ورکړي